स्पीकर साहब तاسو ډیره شکریا خوشدل خان ډیره شکریا چې موشن راوړو پکار خدا وا چې دماکی نه پس نیکسٹ زمون سیشن وو ما ریکویسټ مو کو نور ممبرانو ریکویسټ کو او پکار دا و چې په دې موضوع مونږ خبره کړې وې بدقسمتي دا ده چې ننم چې د حکومت بنچونو ته ګورم نو یو فاسی یو مخامخ ټول بنچونه خالی شو او دا ارادتن دی دا کار کوي پکار خدا و چې په ایجنډا باندې نن موشن و چې دلته آی جی صاحب ناس و پکار خدا و چې دلته سی ایم صاحب ناس و او پکار خدا و چې کم از کم من تنقید نه کوو خو د حکومتونو سنجیدگی او غیر سنجیدگی بس پیمانه وي موږ به په څه پیمانه باندې ناپ کوو خو زما خیال دا چې دا غیر سنجیده رویه افسوسناکه ده خو جناب سپیکر موږ سیاسي کارکنان یو اپوزیشن کې یو او دا زموږ ملګري دي دا په حکومت کې دي جناب سپیکر زما ستاسو د کورسان هم ډېره لویه ګیله ده چې زه نن د ټولې صوبې خلکو ته ویل غواړم چې د یو کور نه 7 جنازې پورته شوې نن هم په ایجنډا باندې اخیری پوینټ چې دی هغه په دماکه باندې بحث دی نو دا فیصله زه نه کوم دا فیصله زه د صوبې ولس ته پرېږدم چې آیا که حکومت غیر سنجیده دی نو زه ډېر په معذرت سره دا خبره کوم چې د سپیکر دا کورسا چې دا خو نه د حکومت ته او نه د اپوزیشن دا کورسای د صوبې په دې اهمه مسله باندې څومره سنجیده ده دا فیصله جناب سپیکر زه د صوبې په عوامو پرېږدم جناب سپیکر جناب سپیکر حقیقت دا دی چې د 45 کالو نه په پښتون بیلټ کې ټارګټ کلینګ دی اغوا برای تاوان دی بتخوری ده خودکش دماکی دی او دا سلسله روانه ده چې دا موږ بار بار خبره کوو چې په دې خاوره دهشتګردي ده دهشتګردي بیا منظم کیږي ژوند دې د دې خاورې مفلوجه کړی دی نظام یې د ژوند ختم کړی دی جناب سپیکر او عجیبه خبره دا ده چې ناره د مذهب وایي نامه د مذهب اخلي نعره تکبیر الله اکبر جمعات توزی د جمعې پر ورځ به خودکش دماکه کوي او د جمعات نه به کساب خانه جوړیږي کساب خانه جناب سپیکر دا خود ظلم تسلسل دی د ظلم دی تسلسل جناب سپیکر دوره بېحسي پیدا کړه دوره بېحسي چې موږ یې بېحسه کړو باوجود د دې نه چې د دې خاورې خلک په جنازو پورته کولو ستړی شو راشئ نن د هغه ماشومانو فریادونه واورئ چې د هغوی پلاران شهیدان شو راشئ نن د هغه بچو بچیانو چغې سورې واورئ چې په یو کور کې ورته 5 او 9 لاشونه رالو پراته شو ورته جناب سپیکر موږ ایران په دې خبره یو چې دوره غیر سنجیده وفاقي وزیران السلام علیکم چې دلته دماکه وشوه یو وفاقي وزیر وایي چې دا ډېره موده پس بهرنی ټیم پاکستان ته راغلی دا کرکټ پیپر زون دی یا لکه دا کرکټ خو په پنجاب کې دی دا دماکه ولې پېښور کې ده زه دا خبره نه کوم چې پنجاب کې دماکه موږ دا خبره هم نه کوو چې هېڅ ځای کې دهشتګردي خدا مذاق نه دی دا مسخره نه ده
او جناب سپیکر دا مسخرې ځکه کیږي چې نن دا هاوس د کروڑونو عوامو د دې صوبې یو منتخبه جرګه ده او راشه نن په دې کې حاضرۍ ته وګوره چې څو حاضري ده جناب سپیکر. موږ دا خبره هم جناب سپیکر کوو چې په دې خاوره او که حکومتونه په یو بل تنقید کوي، ما اورېده چې نن هم بعضې خلک په سټیج کې ودرېږي د حکومت هغه دا خبره کوي چې این پي له ووټ مه ورکوئ، د این پي په ډور کې دماکي، دا نن د این پي دور دی. دا د آرمي پبلک سکول واقعه د عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې وه، دا نن چې په باجوړ کې او دا نن چې په وزیرستان کې ما د خپل دارالخلافه پېښور کې دمکیانې ملاویږي چې زنانه به یوازې نه ګرځي، زنانه به داسې ګرځي، زنانه به دا د این پي دور دی جناب سپیکر. اول خو او دا اول نه والې تر اخره پورې په افغانستان کې خو طالبان رالو، اول خو یا د روس حکومتو یا به د امریکي حکومتو جواز به پیش چې او دا خو راکوي، دا خو موساد کوي، دا خو این ډي اس کوي. نن تپوس کوم د دې حکمرانانو نه چې نن خو هلته د چا حکومت دی؟ نن دا په سونو ارب روپۍ چې د افغانستان او د پاکستان په کانټتار ولګېدو، دا څنګه راځي؟ جناب سپیکر دا کرا کوي. من خو هندوستان کې دماکه ونه لیده، من په هندوستان کې ټارګټ کلینګ ونه لیدو، من په هندوستان کې په جوماتونو کې دماکې ونه لیدې. جناب سپیکر دا مذاق چې پخترو پورې روان دی چې دلته زما معاش تباه کړو، معیشت تباه شو، تجارت تباه شو. نن تاسو وګورئ چې په دې خاورې ته خو د یوې زمانې نه بیروني سرمایهکار نه راځي. یره دا ده چې ټارګټ کلینګ خپله سرمایهدار که لږو که ډېرو د بتخورۍ په وجه، د ټارګټ کلینګ په وجه، د غوا برای تاوان په وجه جناب سپیکر اگر دې خاورې نه کډوال شو، الاړو. آیا د دې ذموار څوک دی؟ دا ذمواري به څوک قبلوي؟ او که موږ ته یو سړی ګوته نیسي چې د عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې دماکې وي زی فلور اف د هاوس وام، بیا یې وام، خو دا به څوک نه هېروي چې عوامي نیشنل پارټي د یو پولیټیکل ویل سره ولاړه وه او داسې لوی لوی خلک زموږ نه دې دهشتګردو ووړو چې دا اسمبلي به یې غرمبوله، دا که بشیر بلور صاحب و، دا که زموږ نور ممبرانو. جناب سپیکر موږ سر نه دی ټیټ کړی، موږ نن هم دا خبره کوو چې دا په دې خاوره د مذهب په نامه کم یرغار روان دی، دا کومه دهشتګردي روانه ده. موږ پرون هم دا خبره کوله چې دا طالب زما د خاورې دشمن دی، دا دهشتګرد زما د قام دشمن دی، دا دهشتګرد په دې خاوره کې د امن دشمن دی، دا دهشتګرد په دې خاوره کې د ترقۍ دشمن دی، او دا دهشتګرد په دې خاوره کې د ژوند دشمن دی. دا د سیاست نه بالا خبره ده. جناب سپیکر زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ دې بیانیې یې موږ له څومره زور راکړو دا موږ ته پته ده چې موږ د پارلیمان نه بهر جناب سپیکر په دې خاوره کې عوامي نیشنل پارټي دا تاریخ دی چې موږ خپلې د یوې جلسې نه شپېته لاشونه پورته کړي دي، خو جنگ زموږ د کام دی، جنگ زموږ په دې خاوره کې د امن دی، جنگ زموږ په دې خاوره کې د هغه بدامنۍ خلاف دی، جنگ زموږ په دې خاوره کې د هغه اجرتیانو خلاف دی چې لباده یې د مذهبه غوښتې ده او په دې به هغه مذهبي خلک نه خفه کېږي او نه ده پکار چې هغوی پرې خفه شي. چا چې په افغانستان کې د طالبانو د ټوپک په لار راوستی حکومت جشن مناوه، دا څنګه دین دی؟ بیا د هغوی دین خو زموږ اسلام دی، په ټوله دنیا کې یو دین دی، د بل لپاره د ټوپک لاره غوره کوئ
او د ځان دپاره د جمهوریت لاره غوره کوي، پښتانه نور دا ډبل سټینډرډ پالیسي نشي برداشت کولی او جناب سپیکر نشي زغملی. جناب سپیکر په دې خاوره تاسو وګورئ چې که کله موږ دا خبره کوو چې دا جومات او مدرسه د خپل ذات دپاره، سیاسي منصب دپاره، حکومتي شوکای دپاره مه استعمالوئ، بیا وایي نیشتلیان عالمانو پسې خبرې کوي. یا لکه تر پیغمبر په میراث ناست دی، اشتعال پیدا کړئ، انتها پسندۍ ته دوام ورکړئ، ځوانان بېلارې کړئ، په تشدد یې آماده کړئ او په دې خاوره کې تیارې راولي، اړې ګړې راولي، شوره میندې خویندې کونډې شوې، په زرګونو بچي بچیان یتیمانان شو. تاسو به کتلي جناب سپیکر چې د دې بدو حالاتو په وجه په افغانستان کې یو پلار خپل بچي راوستو، نن د هغه پلار شهید شو، ښځه پاتې شوه، ماشومان بچي پاتې شو، د دوی کفالت به څوک کوي؟ د حکومتونو خو دا حال دی، د حکومتونو خو دا حال دی چې زما په پېښور کې دماکه کېږي، جومات کې قرآن شریفونه شهیدان کېږي، خلک شهیدان کېږي، زما د دې ملک وزیر اعظم سره وخت نشته چې هغه راشي او دلته اجتماعي فاتحه وکړي. هغه د هغه ایمنیز نه دی اوزګار چې نن دا د اعتماد او د اعتماد جنګ دی، یو له کور ته ځي، خو زما د دې ملک وزیر اعظم سره وخت نشته چې هغه راشي او زما صوبې هغه شهیدانو سره او د هغوی ورثاو سره همدردي وکړي. جناب سپیکر زما د دې ملک چیف آف د آرمي سټاف سره وخت نشته، هغوی خو به یا د ډیولپمنټ کمیټه جوړیږي په هغې کې به ناست دي، یا به دا د کورونا په لهر کې کمیټه هغې کې به ناست دي. خو چې نن موږ دا خبره کوو چې یا څوکیدار کمزوری دی او یا څوکیدار د دهشتګردو ملګری دی، بیا وایي دا خبره خو بده خبره ده، دا خو د پلانکي شهرت ته نقصان رسي. یا لکه د پلانکي شهرت دی په ګولی ولګي، راشه د پښتنو په دې ټول وطن کې، په هر کلي کې، د هر کلي په هدیره کې، د هر کلي په مقبره کې د شهیدانو سلي پراته دي او دا سلسله ودرېږي نه. خو که موږ خبره کوو هغه خبره په جناب سپیکر بدلوي. جناب سپیکر دا هغه وخت دی چې دا د دې خاورې دپاره موږ دا منو چې بېحسي پیدا شوه. موږ وینو جناب سپیکر موږ هغه خلک یو چې په بوسنیا کې، په کشمیر کې یو مسلمان شهید شي، دا زموږ د مسلمانانو تقاضا ده چې موږ همدردي وکړو، موږ فاتحه وکړو، موږ احتجاج وکړو. خو زه نن د هغه دیندارو خلکو نه تپوس کومه چې ځان ته دینداره وایي، چې زما د قرآن مجید څپې خو په هغه جومات کې د انساني وینو باندې لړلې پرتې وې، زما د هغه ځوانانو او بچیانو جومات کې د دماکې د وجود پوستکي د جومات پکو پورې نښتي وو. ما د پښتنو په وطن کې په یو جومات کې واونرېدو چې په هغه جومات کې به اعلان شوی چې د هغه شهیدانو لپاره دعا وکړو. جناب سپیکر دا خبره زه هرګز دا نه غواړم چې ما له دې حکومت جواب راکړي او داسې جواب دې راکړي چې موږ دې په یو بل تنقید وکړو. دا مثلا نه یوازې د پی ټي آی ده، دا مثلا نه یوازې د ان پي ده، دا مثلا نه یوازې د جمعیت ده، دا مثلا نه یوازې د جماعت اسلامي ده، دا مثلا نه یوازې د پیپلز پارټۍ ده، دا مثلا نه یوازې د مسلم لیگ ده. خو جناب سپیکر په دې به پښتانه اوس پوهه دي چې د پنجاب خاوره دلته مقدسه خاوره ده او د پښتنو د سر قیمت نشته، وینه یې ارزانه ده. چې کله موږ دا خبره کوو بیا وایي د پښتنو خبره مه کوه، د پاکستان خبره کوه. یا لکه زه د پاکستان خبره کوم، پښتونخوا د پاکستان صوبه ده چې په باجوړ کې روزانه قتل عام کیږي، په مردان کې ټارګټ کلینګ کیږي، په صوابۍ کې د پولیو کارکنان وژل کیږي،
په باجوړ کې او په وزیرستان کې او په کرک کې او په بنو کې کېږي ما خو نه کاته چې په سایوال کې ټارګټ کلنګ شوی ما خو نه کاته چې په ګجرات کې به رپور یو کارکن چا وجلی ما خو نه کاته جناب سپیکر چې په ګجرات کې به اغوا برای تاوان شوی هغه پښتانه چې په دې خاوره پراتي لږه ډېره سرمایه یې ورسره دلته وله نه پلار پرېږدي او نه وله بچي پرېږدي خو چې د دې ځای نه دا ټک نه پله جناب سپیکر لاړ شي بیا هغه داسې چې هغه پوره من ناست دي جناب سپیکر. جناب سپیکر عوامي نیشنل پارټي دا اولنۍ ورځې نه موږ دا خبره کوو چې د افغانستان او د پاکستان تعلقات د ورورولۍ په کار دي. نن په افغانستان کې داسې حکومت نه دی که پار طرد راغلی دی خو دی ته قابل قبول دی که پرون د افغانستان او د پاکستان د تجارت او د تګ راتګ لارې بندې وي دی سره یې جواز و. نن موږ تپوس کوو چې د افغانستان او د پاکستان د تګ راتګ او د امدورف لارې ولې بندې دي جناب سپیکر. تاسو سوچ وکئ جناب سپیکر چې زما دا خاوره دا یې په معاشي توګه دیوالیه کړه ګراني انټرنلی دلته داسې ځای ته رسېدلی جناب سپیکر چې نن یو عام وګړی د ژوند ځواک کولو پاتې نه دی جناب سپیکر. جناب سپیکر دلته هم د پی ټي آی حکومت دی مرکز کې هم د پی ټي آی حکومت دی په هره میاشت کې بجلی ګرانېږي دا صوبایي حکومت آیا مرکزی حکومت ته آئینونه نه په ډاګه کوي چې که تا دا بجلی ګرانه کړه دا خلک به یې څنګه الي. نن بین الاقوامي تجارت زما بند دی په ملک کې دننه زما صوبې ته خپل آئیني مالي برخه نه میلاویږي جناب سپیکر او بیا دا هر څه کوي چې خول یې رانه تاو کړی دی ټارګټ کلر یې راته راپرېښودی جناب سپیکر او بیا یې موږ دومره بې حسه کړو چې څوک بیا د امن خبره کوي هغه به وجنیم هغه خاموشه کوي هم هغه به د پارلیمان نه بهر کوي هم. خو جناب سپیکر د ټولې صوبې د ټول ملک ولس ته په واضحه توګه دا ویل غواړو چې انشاءالله په دې خاوره د بابا فخر افغان باچا خان د عدم تشدد سپایان موجود دي پیروکاران موجود دي د سر نه لویه خبره نشته د کام دپاره د خاورې دپاره موږ د سرونو قرباني ورکړې ده خو دا د حق خبره چې ده دا به د خپل کام دپاره دا د خپلې خاورې دپاره به جناب سپیکر کوو. جناب سپیکر زه پکار دا وه چې نن دلته وزیر اعلی صاحب موجود وی پکار دا وه چې نن په دې دوره اهمه مسله باندې بحث دی آیا دا مرکزي حکومت چې دا کم شهدا دي تر ننه پورې ما ته پته نشته که ماله منسټر جواب راکوي چې په هغه شهدا پیکیج کې دی اچولی دي یا هغه د شهداو پیکیج یې ورکړی دی. خواست دې حکومت ته کوو چې دا د شریک جنګ دی دا د شریک مشکل او مسله ده د دې حل به په شریکه راوباسو. مهرباني کول غواړي چې په دې صوبه کې د هغه ټولو شهداو دپاره چې د یوې زمانې نه په خودکشو دماکو کې په ټارګټ کلنګ کې په نورو واقعاتو کې شهیدان کېږي چې د هغې دپاره موږ یو داسې فنډ جوړ کړو چې د هغې بچو ته نوکری ورکړو. جناب سپیکر نن داسې کورونه دي چې نارینه اولاد د چا پاتې نه دی زنانه دي په دې بدو حالاتو کې خلک مجبوره دی چې هغه سوال کوي دا د ریاست ذمه داري ده دا د حکومت ذمه داري ده دا زموږ د ټولو ذمه داري ده چې موږ د امن اواز پورته کړو د بدامنۍ په دې لیر کې چې څومره شهیدان دي جناب سپیکر چې د هغوی د کفالت ذمه داري ریاست والی حکومت والی موږ ټول په شریکه والو. زما به تمه جناب سپیکر چې اوس خو یو کال پاتې دی او پته هم نه لګي یو وایي زم جلسه کومه بل وایي زم جلسه کومه خلک د ځان له جلسې کوي چې څوک یې کوي هغه یې کوي. جناب سپیکر پکار دا ده چې دا هاوس د دې صوبې په مسلو د دې صوبې په مشکلاتو دا که بدامني ده دا که آئیني حقوق نه ورکول دي دا که زموږ د ګاونډ سره تعلقات دي دا که انټرنلي نورې مسلې دي
باید چې دا ټول هاوس د دې قام په خاطر د دې صوبې په خاطر د دې مظلومه پښتنو په خاطر جناب سپیکر چې کله دی تاسو سوچ وکئ په کار دا و دته شوکت صاحب زما خیال دی چې لاړو چې دا کم مهرباني په خپل سیټ نه نو دا چې کم وفاقي وزیران غیر سنجیده بیانات ورکوي په داسې وخت کې چې خلکو لا د جومات وینې نه وې پاکې کړې په داسې وخت کې چې خلکو لا خپل شهیدان ښخ کړي نو داسې غیر ذمهواره بیانات ورکول او دا هغوی ته موږ وایو چې زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ بې اتفاقه یو زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ کې بېحیثي ده زموږ مجبوري دا ده چې موږ تقسیم در تقسیم یو خو د دې هرګز دا مقصد نه دی چې دلته به موږ خپلې جنازې پورته کوو او دلته به غیر ذمهداره وزیران چې دي هغه به غیر ذمهداره بیانات ورکوي او زموږ د شهیدانو د ورثاو په زخمونو باندې به مالګې دوړوي. جناب سپیکر زما تمه ده انشاءالله که خیري چې دا امن اواز دا د هرې خولې نه پورته کول دي دا امن اواز دا د هر کور نه پورته کېدل دي دا د پښتنو د دې خاورې د بقا جنګ دی دا هغه خبره ده چې ډو اور ډای والا خبره ده مونږ خو زما خیال دا چې اوس هم هر چا ته د افغانستان نه کال لازم جناب سپیکر څوک به حال وایي څوک به حال نه وایي آخر کم ګناه پښتنو کړی دی روژې دی نیسي کلمه دی وایي مونځونه دی کوي زکات دی ورکوي حجونه دی کوي کم ګناه داسې دی چې 45 کال او شو 45 کاله چې دا پښتانه نه معاف کوي. زما زارګز دا خبره نه کوم موږ هم حکومت کې پاتې شوي زمونږ حکومت کې هم دا حال بلکې زمونږ حکومت کې خو د دماکو تعداد د هغې نه سیوا وجه دا وه چې در 2008 پورې زمونږ نه مخکې چا حکومت و دا دلته به سوات ملګري ناست دي د بونیر ملګري به هم ناست دي په دې سوات کې خو طالبانو اف ایم ریډوان چلو سنټر یې جوړې کړې وې ټریننګونه یې ورکول سرنګانې والیو بارود یې جمع کول جوماتونو کې به اشتعال انګیز تقریرونه کول موږ په داسې وخت کې رالو چې موږ پښتانه یو هغه یې راته ووایي چې خبره کوو کېناستو خبره هغه وکړه وایي چې موږ نظام عدل غواړو نظام عدل والعوامین اشتل پاټای ورکو نن هم دارالقضا او دارالقضا په سوات کې موجوده ده جناب سپیکر خو چې دا اوس کې مې خبرې روانې دي دا خبرې په کمرو کې نه دا مذاکرات په کمرو کې نه دا مذاکرات دی چا سره کوي په څه شرایطو ورسره کوي دا وضاحت پکار دی جناب سپیکر بیا بیا دا مطالبه کوو چې د ملک دننه د ملک نه بهر پالیسۍ جوړول دا د پارلیمان او د اسمبلو کار دی دا که بندو کمرو کې جوړیږي نتایج به یې دا چې بیا به خلک مذمت کوي خلک به شهیدانو ته جاړي موږ به بیا ټول دوره بېحیثه یو چې په موږ باندې باډو ساسر نه کوي. جناب سپیکر دا ډېره سنجیده مسله ده په کار دا چې تاسو هم په دې باندې رولینګ ورکوئ نن په کار دا ده چې دا څنګه چې ما ذکر وکړو چې نن آی جي صاحب دلته نشته یعنی د دې موضوع نه اهمه مسله یا موضوع څه کیدی شي نن زما وزیر اعلی صاحب نشته نن زما سینیر منسټران نشته آیا سوال دا دی چې د دې موضوع نه سنجیده او اهمه مسله بله جناب سپیکر کومه کیدی شوه ستاسو ډېره مهرباني او ډېره شکریه. که ټولو مخکې خو رهنا اسماعیل صاحب ولاړه خو هغې کوېسچن جواب ډپارټمنټ را لېږلی نو سیکرټري صاحب د هغې ته بیا هینډ اوور کوي. دویم بابک صاحب یو خبره دی چېرته مخاطب کړه ویې ویله چې دا ډېر اهم هغه وه نو د دې اهمیت ما ګڼلو د دې په ایجنډا باندې زموږ احمد کونډي صاحب د هغه ایډجمنټ موشن و خو په هغه چوټي درخواست راغلی و نو چې ما وکتل چې هغه نشته نو خوشدل خان صاحب کال اټینشن نوټس پیش کړی و په هغه ورځ باندې خو په ایجنډا نو خو چې